سر جي دا څو ډزه لګېدلې دي؟ دا جی یو ډز سر جی یو ډز. نو ستاسو چا سره څه خفګان یا څه کلي کې داسې څه جنګ جګړه دا څه خبره خو سر جي هېڅ زمونږ چا سره داسې غټه لانجه نه وه چې د مړو یا د نور څه هېڅ قسمه دغه زمونږ ته معلوم نه یې کړي دي. سر جي زما بچي ګینې ما به په هغه ټایم باندې هغه باندې دعوه کړې وه، په هغه به مې ګوته ایښې وه، خو سر جي زما بچو کې داسې څه غټه مسله نه وه. نو مونږ ته دغه پته نه لګي چې زمونږ بچی چا ویشتی دی سر جي. ښه جي ښه. ستاسو خو ورور و که نه؟ نو تاسو سره خو به یې ډېرې خبرې اترې شوي وي، نو څه ته وکتل؟ ته خو په موقع ورسېدې، ورور دې پروت و. زه چې ورسېدم به زه په وینو کې خړاو پروت و، سترګې مې ټولې د وینو ګنده وې، وجود هر څه مالان ته په خپو باندې کې سر کېښو، ډېر بې حال و، بس مړ و، داسې و چې ډېر بې حاله پروت و. هېڅ څه قسمه زیاتې نه مونږ چا سره کړی. زما ورور مونږ صرف یارانې دوستانې کړي، ناستې پاستې مې کړي. ما به کار کولو او هغه به چې کوم دی سکول ویلو، ډي اې ټي کړې وه، 2 ورځې پسې د ترکیه لین و، هلته مې لین ټیک کړی و. هېڅ قسمه زیاتې هغه چا سره نه کړی دی. غونډ کلي ته پته ده، دومره خوش اخلاقه